الله اکبر الله اکبر. دا مخامخ وګورئ زمونږ د سترګو د وړاندې اوس هم میسنګ پرسن دي، ماشومان ورک دي، زنانه ورکې دي، زمونږ بزرګان ورک دي. په دې سپېدارو کې اوس هم ګوري لګیا دي. حکومتي وخت ته وایم چې راشئ دې خلکو سره ودرېږئ. پښتنو تاسو هم راشئ دې خلکو سره ودرېږئ. زمونږ دلته راتله مقصد دا دی چې موږ ټول پښتانه خبر کړو چې بونیر ته راشئ، بونیر تباه شوی دی. السلام علیکم. موږ په پټۍ کلي کې دې ټیم کې د پټۍ د نوجوانانو سره ولاړ یو. یوه ګیلې ده چې پټۍ ته هایي مشینري نشي تللی. موږ د خیبر پښتونخوا د حکومت نه دا درخواست کوو. بیا سپیشل ما او شیر صاحب چې راغلي وو، موږ دې دپاره نه یو راغلي چې دلته موږ چکرې ولګو. یو ټیم کې موږ راغلي وو پیر بابا ته، خو چې کله دلته موږ رالو موږ د دې نوجوانانو په مخ باندې کوم خفګان کتلی دی، دغه خفګان دې الله چاته هم نه ښیي. نو زه د خپل سی ایم علي امین ګنډاپور نه دا درخواست کوم، څنګه چې خپل اوس راغلی وه دا خبره کړې وه چې یو کلی او یو ځای به هم نه پاتې کېږي. نو چې کوم د پټۍ نوجوانان دي ما سره ولاړ دي، هغه وایي چې غټه مشینري هلته نشي تللی، وړه مشینري دلته چې کوم زمونږ بیرشتر ګوهر صاحب دی، نور چې کوم ایم پی ایګان دي، ایم این ایګان دي، ټول زمونږ دپاره قابل قدر دي. د دې ځای خلکو کې ما خپله یو دا عظیم کار وکړو چې دا نه سوال کوي، خو دغه یو خبره کوي چې موږ د دې ریاست خلک یو او موږ ته دې زموږ چې کوم خدمت دی هغه دې وکړی شي. نو د پټۍ کلي ته دې وړه مشینري راشي او د پټۍ د کلي چې کوم نقصانونه دي هغه دې پوره کړی شي. ډېره زیاته مننه. ښاد او آباد راته اوسئ. دا یو وارونه چې موږ راځو، موږ به بار بار راځو. اوس دی ولاړ وو د کال وکړو امبولانس ته اسپتال ته. امبولانس ماله د بېشوڼۍ د کلي نه راغی. امبولانس چې څومره دي ټولې هلته ولاړې دي، مشینري څومره ده ټوله هلته کې ولاړه ده. ولې دا هغه ځایګي کس چې دی ایم پي ای صاحب دی، ولې دا کلی نه دی؟ موږ ځناور یو، موږ انسانان نه یو. دا خبره په اخر کې زه یو عرض کوم جي دا بله وکړه، که دا زیرې دا لږ هروي زمونږ را سیلاب راغلی و په دې کور باندې، نو ډېر زیاتې اوبه وي. د خلاصي لایب ته زمونږ نه واړه زنانه ټول موږ په منډو کې ولاړو. بیا یو وړوکی رانه په حق باندې ورسېده او 12 لک روپۍ رانه وړي، یو 15 تولې سره، یو پرې زرو داسې 1,13,000 روپو په کور کې بړستلي تولیانې یا څه لوښي موښي هر شی وړي. او دغه شان ناست یو، هغه وران کانډر ته واړه دي او خلک دی. نو موږ دا وایو که حکومت زموږ سره څه امداد وکړي نو ښه وي. ملګرو دا بابا د بونیر اوسېدونکی دی او دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې دا قدرتي آفات راغلي دي. د دې علاقې چې څومره هم کورونه یا ډېر متاثره شوي دي او دوی جاني مالي هم نقصان کړی دی. په کورونو کې اوس هم اوبه ولاړ دي، لرګي ولاړ دي او د دې ګاډي د دې نارینه زنانه در په در خاورې په سر ګرځي. خو زه دا یو پیغام ورکوم چې څومره هم کیدی شي پښتنو او ورسیستا ټولو ته وایم چې څومره هم کیدی شي د ضلع بونیر چې هر څومره غمزپلې علاقه ده او څومره غمزپلي خلک دي هغې سره امداد وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوم سیلاب چې راغلی دا خو د الله طرفه یو آفات و، خو دلته چې کوم ملکونه دغه شوي نه انتظامي والا بیا رالو، اونلی یو الخدمت والا چې هغو دلته خدمت وکړو په 20 منټه کې ځان راورسوه. او 11-22 والا دارس کې والله جومات ته ګورئ ټول دغه کړی دی، یو انتظامي علوم دی راغلی. او زمونږ اواز تاسو دا مخې ته بوځئ چې مونږ امداد سره راغلی دی چې مونږ ته دلته کې دا ټول کسان روټۍ نه راخوړلې، زیاتره خلکو روټۍ نه راخوړلې. د بونیر په بازار کې دا ټایم ولاړ یم، هره کوڅه هر دکان تباه شوی دی. په دې کې د سونې، د موبایل، د خوراکي اجناسو دکانونه ټولو پښتنو باندې غږ کوم چې ځان خپله بونیر ته راورسوئ او د بونیر خلکو حوصلې ته سلام کوم چې کوم بچ دي ماشاءالله بونیر ته راشئ او د بونیر د خلکو سره ودرېږئ په دې سخت وخت کې. ملګرو په دې ټایم کې موږ په بونیر کې ولاړ یو، د خدمت لپاره راغلي یو چې د خپل قوم او د خپل ولس خدمت وکړو. د هغې لپاره موږ ستاسو د کیمرې په مساست سره لګیا یو. اس کې راغلی دی، موږ سره نور ملګري هم راغلي. دا مختلف قسم واقعات شوي دي، د چا ګاډي، د چا کورونه، د چا څه، خو ډېر تکلیفات خلکو ته رسېدلی. خو د ټولو نه زیات تکلیف چې کم رسېدلی دی جاني نقصان دی. دلته ډېر زیات پړي شوي دي. هر پښتون ته بالخصوص د خیبر پښتونخوا او ورسیز چې څومره دي هغې ته موږ یو خاص کوو چې دې خلکو سره د زړه امداد وکړي، ځکه چې دا متاثرین دي، عزتمند دي. د دې په یو کور کې
راغلي او داسې نور پښتانه راغلي دي د صوبې نه د هرې صوبې نه راغلي دي خو پښتنو ته زما یو خاص دی چې د خپلو پښتنو مرسته وکړئ د دې امداد وکړئ د دې ملګرتیا وکړئ دا قدرتیا پاتو موږ د الله نه په دې راضي یو انشاءالله العزیز موږ د خپلو پښتنو نه دا امید لرو دې سره موږ دردمن یو خوږمن یو دا غم راځي کې ورسره شریک یو او الله دې وکړي چې دا کلی دا وطن بیا د خوشحالو نه ډک شي او دا اباد شي او چرچا شهیدان دي څومره وفات شوي اله العالمین ټولو ته مغفرت نصیب